د استادانو خبره منل پکار اگر دی په معصوم دی نو د ده ذهن هم معصوم دی اگر دی په خپل ذهن فیصلې کوي نقصان به بیا کوي نو په خپل سوچ په فیصلې نه کوي د خپلو استادانو خبره منل نو دویمه شکریه دا ده چې د استادانو خبره مونږ ومنو هغوی مونږ ته وایي چې په دې طرف مه ځئ په هغه طرف نه کړئ هغوی مونږ ته وایي چې په دې طرف ورشئ په هغه طرف نه کړئ چې مونږ ته څه خبره کوي نو د هغې هغه خبرې احترام کول او هغه خبره منل درېیمه خبره دا ده چې کوم سبق د نعمت شکریه دا ده چې دا خپل وخت په هغه نعمت پوره کړو خپل وخت ضایع نه کړو دا خپل وخت چې دی نو دا په نعمت باندې ولګوو دا دین نعمت دی قرآن نعمت دی علم نعمت دی دا خپل وخت خپل بدن خپل سترګې خپل غوږونه ټول هغې طرف ته متوجه ګوره کومه سترګه چې غلطه استعمال شي کومه سترګه چې غلطه استعمال شي نو هغه به د الله د کتاب تصویر څه راوړي کوم غوږونه چې غلط استعمال شي نو هغه به د الله تعالی د کتاب ټکي څنګه ځان سره وساتي نو خپل سترګې خپل غوږونه خپل زړه ټول علم نه ورکول تاسو به د دنیا څه کار شته نشته هېڅ کار نه تاسو ستاسو نه هېڅوک مطالبه نه کوي هېڅ کار تاسو نه یو مطالبه د سبق چې کوم خپل طاقتونه دي هغه ټول سبق ته متوجه دي چې څه طاقتونه دي سترګې دي غوږونه دي ماغزه دي زړه دی نو ټول سبق ته متوجه کېږي زموږ امام یوسف رحمه الله تعالی نه نقل دی که نه وایي چې علم له ټول ځان ورکړي نو علم به له لږ ورته کې ځان ورکړي دا ډېر دغه شوی دی لکه علم مستغني دی موږ علم ته محتاج یو موږ به ورته ځان چې کوم نه محتاج حسابو چې ورته ځان کوو نو موږ له لږ ورکوي موږ له لږ ورکوي نو د یو څو خبرو خیال ساتل ډېر ضروري دي را روان وخت کې قاری طیب صاحب رحمه الله تعالی یوه خبره لیکلې ده داسې ماشومانو ته یې درته بیان کوم نو په هغې کې هغه فرمایلي دي چې د ماشوموالي سوچ له الله پر لویوالي شکر ورکوي اوس به زه خبره وکړم وایي د ماشوموالي سوچ له الله چې بنده لوی شي حقه شکر وله څه کړي سکولونو کې به خلکو لیدلي چې استاد تپوس وکړي ته به څه جوړېږي هغه ورته وایي زه به ډاکټر جوړېږم وایي داسې کوم اکثره هلکان ډاکټران شي چا ته وایي ته به څه جوړېږي هغه زه به د سکول استاد جوړېږم حق سکول کې څه شي استاد د ماشوموالي هغه سوچ چې دی هغې له الله په لویوالي کې یو شکر ورکوي نو تاسو ماشومان دی تاسو د روان وخت لوی خلک دی نو سوچ به لوی ساتئ چې انشاءالله زه په دنیا کې د دین خدمت کوم دا نه چې بس زه به حفظ کوم او بیا به جومات کې تراویح کوم او هلته به چې کوم نه بس دا کار کوم دا به بس خپله محله کې به دا کوم نه سوچ به لوی ساتئ چې زه به د الله تعالی قرآن او د الله تعالی دین دا د دنیا ټول ټول ته رسول الله تعالی دې موږ له په دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې تاسو لوی عالمان کړي دعا وکړئ موږ ته وکړئ الله ته وکړئ الله تعالی دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله تعالی دې تاسو طلبه کرام او ټول طلبه کرام څوک کومه مدرسه کې د دین لپاره راغلي دي الله تعالی دې د خپل دین خادمان وګرځوي او الله تعالی دې د دین د سلامتیا او د دین د عزت سره وګرځوي الله تعالی دې ټول خپل استادانو سره کوي الله تعالی دې ټول د خدمت وکړي الله تعالی دې د خپل دین په اسمانه ورکړي الله تعالی دې د ټول نعمتونو الله دې ټول خپل علم الله تعالی دې ټول خپل محبت او خپل رضا نصیب کړي الله دې ټول د اخلاص او ولایت نصیب کړي الله دې خپل درد او قرار وګورئ الله دې
محمود پیدا وساتي الله رب العزت زموږ خوشحاله شي